علیه الصلاة والسلام چې مدینه منورې ته راغی د یو کور ته ځي د یو بیمار تپوس کوي څومره ګران وخت به وداسي په مدینه منوره کې چې هر کور کې جړا وي په هر کور کې چې د نو سوي شهیدان پراته وي خو صحابه په خوشحالۍ باندې دا برداشت کول بس دغه به وي زموږ جنت خوښ دی یو صحابي دی په خپه باندې ګډ دی او دعای چې د کوره کوله نو راووتې د یا الله ماله په دې جنګ کې شهادت راکړي او ما واپس کلي ته رامولي نو هغه صحابي پکې شهید شو نو کور والا او بیبي راله وایي زه د خپل خاوند لاش مدینې منورې ته وړم چونکې احد دا لږ لرې دی 3 کیلومتره غالبا لږ به لږ کې نو اوښ باندې به یې واچو نو چې کله به مدینې ته اوښ روان کړو نو اوښ به نه ته او چې کله به ونه خود طرف ته مخ کړ اوښ به روان شو نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته صحابه دا خبر مخې ته کړل وایي دغه شانتې چل دی نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي له کور والا راوغوښته وایي ده ولې داسې کېږي وایي دی پرېږده چې د خود د شهداو سره دلته ښخ کړو وایي نه دی زه یې وړم وایي ده دعا کړې وه چې یا الله ما دلته شهید کړې او ما واپس رامولې رسول الله مبارک ورته وایي چې الله یې دعا قبوله کړې ده او دلته کې خښېدل غواړي او د ویلم داسې دي نو ولې کور ته وړې هغه صحابي هلته کې شهید چې کوم شهید شو هلته کې وفات هم شو او هلته کې دفن هم شو نو په غزوه احد کې تر 70 پورې صحابه کرام دا شهیدان شول او